بسم الله الرحمن الرحیم. د معاملاتو باره کې مونږ خبره کوله. نن مونږ خبره د مزدورۍ په باره کې کوو چې مزدور به مزدوري په کومه طریقه باندې کوي او چې کوم موري کې دی هغه به هغه مزدوري په کومه طریقه ورکوي. حدیث مبارک خدا سے رچیو دا حدیث په توسه ټوله اوریدلی وي، مشهور حدیث دی چې نبی له سلام فرمایي چې مزدور له به د هغه مزدوري د خولې د وچېدو نه مخکې ورکوي. خو صرف داسې دوم نه د هغې بیا تفصیل علماو کړی دی چې مزدور ته کتل پکار دی، مزدورۍ ته کتل پکار دی. که یو داسې مزدور و چې د هغه کومه مزدوري وه او هغه ډیلي حساب و، د ورځې حساب یې وه، نو بیا یقیني داسې دا چې څنګه که خپل کار ختم کړي نو هغې نه پس بیا ته هغه خپله تنخوا ورکوي. لکه موږ تاسې د اسټاپونو والا مزدوران کسو چې اسټاپ له وځي او خلک یې د ځان سره بوځي د ورځې مزدوري وکړي، سبا که په مغه سړی روپیښ شه او مغه مزدور یې بوتلو خو بیا یې سبا له بیا هم بوځي کو د اکثر دپاره سبا له هغه سړی هم نه ولي او هغه مزدور نه ولي، بل څوک پرې باندې روشي. نو داسې مزدورانو له بیا د ورځې دیاړي ورکول پکار دي او چې څنګه کار ختم کړي. که سړی ته لږ مخکې ورکوي د خوشحالۍ دپاره ښه خبره ده. بل د مزدور صاحب خبره ختموي غوڅوي به وسه امو ډیر خلک د دکاندار سره یا د ټیکسي ولا ساده سره غوته کوي چې کله ته چې تاولې وي ته وای چې را 100 روپیا باندې ورو سالوټ شي مثلا بوډې لا په خبر لا اره ته وی چې بس څو روکړې زه ته نه خپه کوم کنه. نو چې کله بیا هغه منزل مقصود له انسان ورسیږي او ته بیا وای چې 100 روپیا شولې وغیره ته ریټ وي په ریټ باندې به وسه ته بیا جوړ نه وي نو بیا سماغه خپګون شي چې کوم د اول ویل چې را خپه کوون د په پرنه ته به ته وی چې د خډېره زیات دی وی ته چې را کا ساره سوینه بس پرې د مای روکوا نو یو کسن ته تو هغه غیرات رو چتوي په غور غوندې تل درکوي چې کته دره غریب کنه دره کاپلای وي کسن ته چې ته د 100 روپیا مولا نشه روکولای بس ورکه کومو غریبانه او خزه ته پرګل موفقومي نو سړی بیا داسې کی چې 100 روپیا ولویر کی خدا سړی په بنه خپا شي. اسلامي طریقه دا چې په کور دارو چې به د منزل د تلونه د شروع کېدو نه مخکې سړی خپل خبره خاتم کی چې پلونی زله مورسه وازه به 10 روپیا درکوم. بل داسې مزدور کوي چې هغه افتاور سیستم وی ویکلی وي نو بیا په کور دارو چې هغه سپ خپل خبره وکړي چې ته زه خو به د مثلا چټي د جمعې په ورځ کېږي زه به د جمعرات په ورځ درکوم یا اتوار په ورځ کېږي زه به توله پیسې د هفته په ورځ درکوم خو ته که په میونځ کې د لګېدې ته خیر دی بیا مو باندې غا کوه او نور به زه د هفته پاس درکوم. نو بیا د دغه دوو د جوړو خبره ده نو اوی چې دغه وي جګړمور سپ خپل کې وی روزي نو کوزیله پکې کور ضرور څه دی چې دغه دوه سپ خپل کې روزي دی په د طریقه باندې نو بس بیا پکې هیڅ مساله نشته هیڅ خفګون مبون په میونځ کې نشته دی. یو د سړی وچاره توسه مزدور دی او دغه خبره منتلی شوی میاش په میاش تنخواه غته ملويږي نو په تنخواه کې دا قانون دی چې د کوم سړی مالک دی نو دا ګرام نه دی که مثلا د میاشتې نه مخکې ورنه کی د کوم داسې به وي چې مزدور دی مزدور لا پکار دی چې د خپل ضرورت وي نو د میاشتې نه مخکې مې ته ویلی شي چې مخ ضرورت یې ټوله میاشت روکا کاته بور درو باندې وي او کوي چې نه سنه ورنه بیا وتخته نو بس چې څوره ورځې مړه ولي کم اس کم دغه حساب رو تاو کوم په هر ضرورت میاشتې نه مخکې نه غوړم. خو دا خو لکه تنخوا خبره شو خو په د میونځ کې د مزدور نه چې کله مو کور اخلو نو په دا کې به دغه مو د زناوار یا د کوپیر یا دشمن په سترګه باندې نه کوسو یو انسان دی یو مسلمان دی د دنیا نظام الار بزده د څه چلوي چې و انسان سه پیسې به وي خوغه کور له ضرورت وي کور وته نه وزده بل انسان کور زده وي هنر یې زده وي خوغه سه پیسې نه وي هغه پیسو له ضرورت وي نو یو انسان خپل هنر استعمال کی د بل په باندې کور وشي هغه به غل پیسې ورکوي نو په هغه طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته او ویلی دی چې کوم انسان سې الملکوي د باد حکومت ولوي دغه انسان نه به الله خپاوي او کوم انسان چې خپل حکومت ولوي حسن ملکه د چوي هغه نه به الله رب عزت خوشحال وي. ورغه تفسیر علما کوي چې کوم سړی د خپل مزدور سره بد اخلاقی کوي دغه نه تنخوي سوروي یا مثلا په هغه باندې لوړ زیات رچوي دغه انسان نه به الله رب العزت خپاوي ناراضه وي. نو په دای کې الله رب عزت پراخه وي کې د سعودي حکومتونو کپیلون د خو په بیا ډیر بادي یو حدیث مبارک دا سرچی نبی له سلام فرمای چې زبه درې قسم خلکو ته قیامت پر مخه لوي لوړو زبه د خال د غرونه نه نسمو زبه د غونه یو پښتنه کوم چې کله د پښتنې صحیح جواب مولا رو کې زبه پریدم غنی دا خال په زده علامه خلا ودراوم نبی له سلام فرمای چې یو کې هغه کاسته چې هغه په مزدور باندې ظلم زیاتای کوي مو تو سره په کورداري چې یو ریټونه د مخکنه غوت کو دوانداري چې د مزدور سره او کوم نوکار د موي دغه سمو خصلو کوکو